مشتاق صاحب ټیک دا تاسو یو ټیک ټاک یو سټینډ هم اخیستی او تاسو صفایي مو کړله چیف سیکرټري هم تاسو وزیر ته چې کوم دی د ټول نه ښه وزیر او ټول نه ښه محکمې سند ورکړی دی لږ راته دا ووایي د کال 2014 کې کوم د بینک آف خیبر ایشو راځي د بینک آف خیبر د ایشو په شا اصل لاس د چاو هغه زما په خیال تاسو ټولو ته علم دی چې په هغې کې یو لاس نو ډېر لاسونه یو لاسونه ډېر لاسونه او وخت سره ورو هغه څرګندېږي موږ نن په دې میټینګ کې دا خبره په دې باندې انډرسټینډ کوو چې موږ به جدا کېږو په کوټ نوټ سره او موږ به دا یو مثال جوړو چې سیاسي جماعتونه یو بل سره په تلخۍ او په بلیم ګیم باندې او په جنگ جګړه باندې نه جدا کېږي بلکې سیاسي جماعتونه یو بل سره مطلب دا یو برداشت یو تحمل سره یو شایستګۍ سره خپل یو سفر سر ته رسولی شي او خپل منزل باندې د یو بل نه جدایي راوستی شي نو انشاءالله موږ په دې باندې هم دغه وشو چې موږ به نوی ارینجمنټ د هغې هم دی زموږ هم دی نوی پولیټیکل سټرګل د هغې خپل پلیټفارم نه لري زموږ خپل پلیټفارم نه لري د هغې په نتیجه کې موږ په یو ښه نوټ باندې او په یو خوشګوار ماحول کې د خپل کولیشن ارینجمنټ ختم صحیح نو مشتاق صاحب کوم تاسو هغه کوي چې یقینا د نن اجلاس نه یا د نن تاسو ملاقات نه پس تاسو هغه تلخی یا چې څه د یو بل سره ګیلې شکوې وي هغه ختم شوي دي موږ وخت باندې هغه کتلی دي چې تاسو د پارټي حبیب الرحمن صاحب یا مظفر سید صاحب په خپل دغه الفاظو اظهار کړی دی هغوی دا وایي چې موږ خو وزیران یو د دې کابینې خو زموږ سره څه اختیار نشته اختیار د بل چا سره دی اختیارمند بل څوک دی او ټولې محکمې معاملات هم هغه چلی آیا په دې اخري وخت کې د پرویز خټک صاحب د جماعت اسلامي د وزیرانو دا تعریف په دې نوٹ کې خو نه و چې دوی په محکمو کې ما هر وخت کار ساتلی دی خو دوی خاموشي اختیار کړی هېڅ هم نه دي ویلي موږ مطلب دا دی چې خپل ډپارټمنټس کې بهترین کارکردګي ښودله او د هغې لوی ثبوت سم چې تاسو ووایئ چیف سیکرټري تېرو ورځو کې چې کوم رپورټ جاری کړی دی بهترین ډپارټمنټ ایوارډ یې یا اعزاز یې دا عنایت الله خان صاحب ډپارټمنټ ته ورکړی دی نو کوم ډپارټمنټ کې چې اختیار نه وي نو هغه ښه کارکردګي نشي ښودلی ښه کارکردګي ځکه ښودلې ده چې دلته منسټر با اختیار او هغه د خپل مهارت په بنیاد د خپل جدوجہد په بنیاد او د خپل محنت په بنیاد هغې منسټرۍ له یو ښه نمبر ورکړو زما په خیال باندې موږ اختلافات زموږ شته دي رکاوټونه هم وقتا په مختلف ایشوز باندې د نقطه نظر فرق هم خو باوجود د هغې نه موږ په خپل ډپارټمنټ کې چې زموږ کوم اهداف او کوم ټارګټس وو د هغې اچیو کولو دپاره موږ ته څه غیر معمولي رکاوټ یا غیر معمولي مزاحمت هغه مخې ته نه دی راغلی مشتاق صاحب نو کوم شروع کې په کال 2014 چې کله انتخابات شوي او تاسو کولیشن ګورنمنټ جوړوو په هغه ټایم کې ستاسو په نقطو باندې د هغې سره معاهده شوې تحریک انصاف سره 15 کاله پوره کېږي تقریبا ختمیږي هغه معاهده کې هغه ټولو نقطو باندې عمل درآمد شوی دی چې تاسو غوښتل ورته هغه کې تاسو وګورئ موږ یو څه دا کړو چې ترانسپیرنسي وساتو په خپل ځای خو موږ ترانسپیرنسي ساتلې ده او زموږ د ترانسپیرنسي ثبوت نېشنل او انټرنیشنل ادارو ورکړی دویم چیز موږ د لوکل ګورنمنټ نظام کړو الحمدلله لوکل ګورنمنټ نظام اسټابلیش کړ دریم چیز موږ د بینک اف خیبر کې د اسلامیک بینکینګ کړو چې په دا موږ پروموټ کوو د وخت کنونشنل بینکینګ نه د اسلامیک بینک برانچونه زیات دي بل خبره پای کې دا موږ کړو چې نصاب پر ریفارم کوو نصاب د سکول الحمدلله موږ ریفارم کوو او د قرآن شریف ترجمه د قرآن شریف ناظره هغه هم پکې واچوله دغسې د سود خلاف لیجسلیشن دا زموږ اهداف دي دې وخت کې د سود خلاف زموږ په سپریم کورټ کې هم کیس دی زموږ په فیډرل شریف کورټ کې هم کیس دی د سود خلاف جدوجہد د مولانا ګوهر رحمان صاحب د هغه وخت نه تېرو 13 کالو زموږ د پاکستان په پارلیمنت عدالتونو کې جنګ کوو هغه جنګ په سلسله کې موږ دلته یو قانون پاس کړ امتناعي سود او هغه لیجسلیشن وشو دغسې د جهیز د ختمولو دپاره چې کوم قانون سازي شوله هغه هم زموږ راشد عرفت صاحبه ایم پی اے خاتون چې هغې پیش کړو هغه موږ ډراپ کړو دغسې چې کوم د وومن پروټیکشن بل په نوم سره کوم د ویسټرنایز بل را روان هغه موږ بلاک کړو او هغه موږ د دلته اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږو چې د هغې نو زما په خیال باندې موږ سیکولر اسلام لیجسلیشن بلاک کړی دی اسلامیک لیجسلیشن یا اسلامایزیشن هغه مو پروموټ کړی دی نو د ډېر حده پورې چې زموږ خپل کوم سټریټیجیک ټارګټس وو یا ډیولپمنټل ټارګټس وو لکه چترال کې یونیورسټي شوله بونیر کې یونیورسټي شوله اپردیپ کې انجینرینګ یونیورسټي شوله په تیمرګره کې میډیکل کالج شو دغسې سوات ایکسپریس وے شوله دغسې نور چې کوم میګا ډیولپمنټل پروجیکټ وو زموږ په پاکټس کې موږ کوشش کړی چې هغه په پای کې موږ ته هیڅ قسمه رکاوټ نه راغلی او زه دا ویلی شم چې ډېر حده پورې خپل نظریاتي او ترقیاتي اهداف موږ حاصل کړي مشتاق صاحب اخري پوښتنه به زه وکړم څه موده مخکې تاسو سره زما انټرویو او تاسو ویلي
چې تحریک انصاف کې ATM ماشينونه دي او دا پارټي د ATM ماشينونو په ذریعہ چلولې کیږي دا راته وایي د ATM ماشينونه اوس هم شته کنه اوس کار نه کوي ورته زما په دا یو مستقل موقف دی چې سیاسي جماعتونه مستحکم شي نو هغه به سیاست مستحکم کیږي سیاسي جماعتونه به څنګه مستحکم کیږي سیاسي جماعتونه به داسې مستحکم کیږي چې انټرنل ډیموکراسي یو ټرمپ هغه به هغه مستحکم کیږي چې هغه کې نظریاتي ورکر ته انتهایی اهمیت ورکړي کیږي او چې کمپیرا ټروپر دي یا ATM ماشينان ورته تاسو وایي هغه باندې ترجیح نه ورکړي کیږي سو ورته نظریاتي کارکن باندې ترجیح تر خلکو ته نه ورکړي کیږي د سره سره په سیاسي جماعتونو کې چې کله د احتساب نظام دا هغه په نتیجه کې بداسیس کیږي نو زما په خیال دا خو صرف د یو پارټي لپاره نه اوورال د پوره پولیټیکل سپیکټرم لپاره دا ضرورت دی چې پای کې د انټرنل ډیموکراسي پای کې نظریاتي ورکر قدري او پای کې د پیراټروپر ته ځای نه ملاويږي چې کله سیاسي جماعتونه مضبوطی نو پاکستان سیاست په مستحکمي او د سیاسي نظام ته به دا تچکي او د زلزلې او کې نه راځي